دې کلمې معنی درځي؟ معنی خو نه راځي. معنی پوه کول موږ له پکار نه دي؟ ولې نه دي پکار؟ موږ نه دی ویلي نو څه ورته وایو؟ دروغ نه شو. چا نه تپوس سړی تپوس وکړو بس اوس سبق مو شروع کړی اوس وایو. دې کلمه کې څو فرض دي؟ پته نشته راته. څلور آسماني کتابونه یې نومونه درځي؟ نه راځي. پکار نه چې موږ یې ولې نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو ستاسو ورور سجاد علي د پروګرام دنیا او آخرت سره په دې ټایم کې ستاسو سره نیغ په نیغه مخاطب یم. څنګه چې تاسو ته پته ده چې الله پاک موږ پیدا کړي یو د خپل عبادت لپاره، نو دینی تعلیم چې دی نو دا ډېر ضروري دی او دینی نالج چې دی هغه هم ضروري دی. دلته کې به مختلف کسانو نه تپوسونه کوو. انشاءالله تعالی دا پروګرام به ستاسو ډېر خوښ شي چې آیا هغو سره د آخرت څومره فکر دی او د آخرت لپاره څومره تیاري کړې ده او څومره نالج دی سره د آخرت په حواله د دنیاوي دا کم تعلیم چې اسلامي زمونږ اسلام دین دی د هغې په حواله سره څومره معلومات دي. نو راځئ موږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څه دی نوم دی کوم ځای؟ ماجد حسین چغرزوی. چغرزوی. دا راته ووایه چې مونځ اودس خو به کوئ که نه؟ بالکل. مسلمانان یو شکر. الحمدلله مسلمانان یو. مونږ په کومه کلمه مسلمانان یو؟ اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده ورسوله. دې کلمه معنی دل درځي؟ وایه. اشهد ان لا اله الا الله گواهی ورکوم موږ چې خدای یو دی، نشته شریک د عبادت لایق ما سوای د خدای نه. محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی اخري نبی دی. دا راته ووایه په کلمه کې څو فرض دي؟ په کلمه کې څو فرض دي؟ کلمې 3 فرایض دي. څو دي؟ 15 فرض دي کلمه کې. فرض دي. ها ما ته خو کې دوه معلوم دي چې کلمه خپل زده کول فرض دي. څلور آسماني کتابونه دي، د هغې کوم کوم نومونه دي؟ تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید. ډېره مهرباني. دا 15 فرض چې دا یاد کړه. یاد مې السلام علیکم. وعلیکم السلام. څه د کوم ځای؟ زما رحمت نوم دی، رحمت چغرزي باندې مشهور یم، د چغرزواله مې باندې. دا راته وایه مونځ خو به کوئ که نه؟ مونځ خو به کوو انشاءالله. موږ به کومه کلمه مسلمانان یو؟ موږ به کومه کلمه؟ موږ په لا اله الا الله محمد رسول الله. دې کلمه معنی درځي؟ دې کلمې معنی راځي. معنی یې دا ده چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله. د الله پاک نه کېدو یقین، د مخلوق نه کېدو یقین. دا راته ووایه په دې کلمه کې څو فرض دي؟ په دې کلمه کې خو فرض ډېر دي. پکې فرض پکې دا دي چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څلور یاره نومونه درځي؟ نه راځي. دا نه درځي. ښه. آسماني څو کتابونه؟ آسماني څلور. کم کم دي؟ تورات، زبور، انجیل او قرآن پاک. ماشاءالله. قرآن سبق ته ویلی؟ پکار نه ده چې موږ د آخرت لپاره کوشش وکړو که اوس یو غیر مسلمه راشي او موږ نه تپوس وکړي چې تاسو مسلمانان یې، زه مسلمانېږم، خو زه نه یو څو تپوسونه کوم. دا تپوسونه موږ نه اسلامي باره کې وکړي موږ له نه راځي، نو بده خبره. ډېره بده خبره. بالکل کوشش پکار دی. کوشش پکار دی که نه؟ فکر پکار دی. فکر پکار دی. ډېره مهرباني. شکریه. السلام علیکم. سلام. څه نوم دی؟ شاه حسین مې نوم دی. کوم ځای؟ ریګا. ریګای. ښه ماشاءالله. مونځ خو به کوئ که نه؟ الحمدلله. دا راته ووایه مونږ په کومه کلمه مسلمان یو؟ مونږ بس دا کلمه ویلې چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله. لا اله الا الله محمد رسول الله. دې کلمې معنی درځي؟ معنی خو نه راځي. معنی پوه کول موږ له پکار نه دي؟ ولې نه دي پکار؟ موږ نه دی ویلي نو څه ورته وایو؟ دروغ نه شو. چا نه تپوس سړی تپوس وکړو بس اوس سبق مو شروع کړی اوس وایو. دې کلمه کې څو فرض دي؟ پته نشته راته. څلور آسماني کتابونه یې نومونه درځي؟ نه راځي. پکار نه ده چې موږ یې زده؟ ولې نه ده؟ ځکه موږ حقیقت خو موږ ټول پټ دی. زموږ چې کوم علما یې ټول حقیقتونه موږ ته پټ کړي دي، موږ ته نه وایي. دا اوس موږ شروع کړی ده، اوس موږ دا دوباره وایو. په دې نشته کې ډریور یم او مخکې مې ټرک چلوي. چې یو قاري صاحب وګورې د هغه سره کښېنې که نه، دا دې زده کړي ډېره. بس ما اوس سبق شروع کړی انشاءالله. اوس خدای خبر شو اوس وایي. اوس پورې په غرونو په ټرکونو ګرځېدلو نه هم دی زده کړي. دا معلومات خامخا یې زده ځکه چې موږ مسلمانان یو. اوس یو غیر مسلمه موږ ته ودرېږي زموږ نه دا معلومات وکړي، موږ له نه راځي، نو څومره شرم.
بالکل صحیح خبره کوشش وکړو ورې ونه ورې نه ډېر شکریہ ټیک ده ټیک السلام علیکم وعلیکم سلام سړي نوم دې کوم ځای عدنان چغرزو چغرزوی ها ماشاءالله ټول چغرزیان دي په دې روډ باندې دا راته وایه مونځ خو به کوې ماشاءالله بالکل الحمدلله مونږ وکړو آسماني څو کتابونه دي آسماني څلور کم کم تورات زبور انجیل او قرآن شریف مونږ په کومه کلمه مسلمانان یو؟ لا اله الا الله محمد رسول الله د دې کلمې معنی څه ده؟ نشته دی لایق عبادت د الله نه بغیر الله نه بغیر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د الله پاک آخري پیغمبر الله خیری پیغمبر د دی دې کلمې کیسو پرز کلمې کې قرآن یردي امیر سیوا یم کنه سودی وخت یې لګولی دی کې وهم مې نه لګولې داسې په ذهن کې دندې راغلي چې د اسلامي پر دغه باندې ځان پوه کړو ولې نه ښه خبره نه بالکل ښه خبره ده جي کلمه کې د خیر سره 15 پرز دي پنځه برس دي پنځه بیا چې ښه ښکلی تکړه مولي صاحب وګورې که نه د هغه نه به معلومات وکړي دا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څلور یارانو د هغو نومونه درځي علي او نور رانه یردي په دې ټایم کې سړي نه هر څه ير شي په هغه کې یو علي او نور رانه یردي په کار نه ده چې مونږ یاد کړو دا معلومات زموږ سره وي. بالکل زه په خپله ډېر کمزور یم دا نه چې مال اوس لکه زه ډېر قابل یم که نه څه به مال نه راځي څه به تاسو نه راځي نو په کار دا ده چې مونږ د آخرت دپاره څه وکړو بالکل ټیک ده که نه صحیح ډېره مهرباني جي عدنان صاحب شکریہ السلام علیکم وعلیکم السلام څه دې نوم دی او د کوم ځای زما نوم ګوهر دی او د چغرزو یم او دلته بي اس انګلیش کوم ماشاءالله لکه دنیاوي تعلیم او جی او قرآن سبق ته ویلې او جی او په ناظره که په ترجمه په بس په ناظره مې ویل او جی ښه دا راته ووایه چې د څلور آسماني کتابونه دي د هغې نومونه درځي او زبور تورات انجیل قرآن مجید مونږ په کومه کلمه مسلمانان یو لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې کلمې معنی دا چې نشته له هغې عبادت ما سوا د یو الله نه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله تعالی رسول او بنده دی په دې کلمه کې څو فرض دي پنځه کم کم دي کلمه ویل فرض دي کلمه بل ته ښودل فرض دي د کلمې د لاندې ژوند تېرول فرض دي د کلمې الفاظ صحیح کول فرض دي د کلمې معنی مقصد ځان پوه کول فرض دي. صلی الله علیه وسلم چې څلور کم یارانو د هغو نومونه درځي او جی عثمان رضی الله تعالی عنہ علي رضی الله عنہ عمر رضی الله تعالی عنہ او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ماشاءالله ډېر زبردست ډېره مهرباني ده تhank you جی thank you نوم دی کوم دی ریاض نور مینم دی برتی راځي می دا برتی راځي ماشاءالله تاسو خو ډېر ښکلي امیر صاحب یې څنګه وخت هم لګولی که نه او جی او لګېدل دی و میاشتې هم لګېدلې څلور میاشتې هم د خیر سره لګېدلې د دنیاوي په دنیا پسې خو خلک روان دی ډېر زیات که نه نو ما وی راشي یو پروګرام شروع کړو د کم آخرت فکر چې دی د هغې دپاره چې د خلکو نه سوالونه وکړو چې آیا دوی د آخرت دپاره څه کوي او که نه نو دنیا د زندگی چې دا ډېره مختصر ده د آخرت زندگی ده چې هغه همیشه زندگی ده او د نه ختمېدو زندگی ده او د مرګ هېڅ پته نه لګي څه ټایم کې مر راځي د مر دپاره چې د تیاري د نبي علیه السلام فرمایي چې هوښیار سړی هغه دی چې دی خپل مر دپاره چې د تیاري وکړي امیر صاحب یو سوال دی په کلمه کې څو فرض دي په کلمه کې 15 فرض دي هغه کم کم دي کلمه ویل فرض دي د کلمې په معنا او په مقصد باندې ځان پوه کول فرض دي د کلمې الفاظ یې کول فرض دي د کلمې د لاندې ژوند تېرول فرض دي د کلمه بل ته رسول فرض دي ماشاءالله ډېر زبردست کم خلک چې په دنیا پسې شوي دي هغو ته به څه پیغام ورکوي نو بس هغو ته خو زما دا پیغام دی چې د دین لپاره کوشش وکړي محنت وکړي د دین ډېر سخت ضرورت دی لکه او په پوره دنیا کې لپاره چې دی انشاءالله نیت وکړي څلور میاشتې ولګوي او بیا پوره دنیا لپاره نیت وکړي د الله پاک په لاره کې وخت ولګوي ډېره مهرباني شکریه مهرباني تخته بنده کې دي سړي نوم سید نبی شاه ښه دا راته ووایه موږ خو مسلمانان یو الحمدلله بېشکه 15 وخته مونځ کوو په کومه کلمه موږ مسلمانان یو په دې کلمه مسلمانان یو لا اله الا الله محمد رسول الله دې کلمې معنی دا ده چې نشته څوک لایق د عبادت بغیر د یو الله نه محمد رسول الله نبی دی د الله او رسول محمد صلی الله علیه وسلم د الله پاک آخري نبی دی نبی دی پیغمبر دی په دې کلمه کې څو فرض دي 15 ماشاءالله کم دا کلمه ویل فرض دي د دې کلمې الفاظ صحیح کول فرض دي
او دا کلمه بل ته رسول فرض دي دې کلمې د لاندې ژوند تېرول فرض دي بل په دې ټایم کې نه راځي دا راته ووایه څلور آسماني کتابونه دي نومونه یې درځي یو انجیل دی زبور دی تورات دی بل قرآن دی یو پکې بل هم دی د ابراهیم علیه السلام پنځم وړوکی کتاب تورات زبور انجیل قرآن مجید څلور کتابونه دی یو وړوکی بل هم دی بل کوم یو دی ابراهیم علیه السلام وړوکی کتاب دی دا راته ووایه چې پکار نه دی چې موږ د دنیا پسې ډېر نه پسې کېږو آخرت له فکر نو دا خو پکار دی تمامې دنیا له ده او د ټولو مسلمانانو له هر انسان له پکار ده که نه دا پنځه وخته مونځ چې دی دا کلمه چې مونږ وایو د دې کلمې مقصد دا دی چې مونږ د پنځه وخته مونځ کړو او دا مونځ به مونږ د پابندۍ سره کړو او د دې مونځ چې کوم الفاظ دي دا به مونږ صحیح کړو او بیا به په هغې صحیح الفاظو باندې مونځ ادا کړو هله به مونږ مسلمانان یو که نوم خو مونږ ټول مسلمانان یو کوم عمل چې دی دا عمل مونږ وکړو نو مونږ به مسلمانان یو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څلور یاره نومونه درځي نه هغه نومونه نور د ټولو پیغمبرانو بعضې نومونه راځي خو د هغه د یارانو نومونه د خالق عبید د کوم ځای زه د مټواڼې ماشاءالله ښکلی امیر صاحب یې وخت خو به یې لګولی که نه نه وخت مې نه دی لګولی سیروزو له دغه تللی سیروزو تللی قرآن سبق ته ویلی ها ښه ته په یاد یاد کړی که نه ها په ناظره دې ویلی ها مونځ خو به کوې که نه مونځ به کوو ټول به کوو انشاءالله دا راته ووایه موږ په کومه کلمه مسلمانان لا اله الا الله محمد رسول الله دې کلمې معنی درځي ها وایي نشته د لایق د عبادت مگر یو الله دی او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی او پیغمبر دی په دې کلمه کې څو فرض دي پنځه کم کم دي کلمه بل ته رسول فرض دي کلمه ویل فرض دي د کلمې د لاندې ژوند تېرول فرض دي او کلمه بل ته رسول فرض دي د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څلور یارانو د هغو نومونه درځي ابو بکر صدیق حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حضرت عثمان او حضرت علی یعنی پکار ده که نه چې موږ په آخرت باندې کوشش وکړو انشاءالله دا ټول هر څه کېږي خو دا دین غواړي محنت غواړي نو چې تبلیغیان نور هم زمونږ ژوندي دی هغه ګرځي دا محنت کې علما ژوندي دي علما دا محنت کې پکار ده چې موږ کوشش د آخرت دپاره د آخرت دپاره وکړو ډېره مې څه نوم دی محمد یاسین د کوم ځای دی چې نه ډېری دا راته وایه مسلمانانو شکر دی شکر الحمدلله مونځ خو به کوې الحمدلله موږ په کومه کلمه مسلمانان لا اله الا الله محمد رسول الله دې کلمې معنی درځي معنی دا چې نشته د لایق د عبادت مگر یو الله دی او محمد صلی الله علیه وسلم چې زموږ پیغمبر دی دا راته ووایه په دې کلمه کې څو فرایض دي یاره دا راته نه معلوم دروغ درته ویلي وم وخت یې لګول وخت مې نه دی لګی اراده مې کړې ده انشاءالله ځم به کوي چېرته جومات امام سره دې سره ناستې دا خبرې یاره نه مې دي کړې څلور آسماني کتابونه دي د هغې نومونه درځي تورات او زبور او انجیل او قرآن مجید د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم څلور یارانو نومونه درځي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ غسل کې څو فرض دي غسل کې درې کم کم یاره کیمرې زه په سترګې ته داسې نه شم ویلی خطا وشم پکې اوس زه پکې خطا شم هلته بیا خلک ګوري که نه درې پیره غړغړې کولې درې پیرې پوزې نه راکې اوبه رسولې او په غوڼ وجود اوبه اچولې که نه مطلب یو وخته پکې وچ پاتې دی شي پکار نه ده چې دا قسمه راشه پکار نه ده چې موږ د آخرت لپاره فکر وکړو دا کوم معلومات چې اسلامي دا ولې نه او پکار د مونږ اصل مقصد دا دی مونږ دنیا ته راغلي دی مقصد دپاره مونږ اصل مقصد دا دی ډېره مهرباني قدرمنو کتونکو دا پروګرام نن تاسو وکړو دا د اسلامي په حواله او اسلامي کوم معلومات چې دي دا په موږ باندې فرض دي چې دا موږ زده کړو موږ ته معلومات دي نو دا خلکو خبرې اترې هم تاسو واورېدې د هغو نه موږ سوالونه وکړو د هغې جوابونه هم تاسو واورېدو موږ ته پکار دی چې د آخرت لپاره فکر وکړو دا دنیا خو لنډ تنګه زندګي ده دا به تېره شي تېرېږي آخر مرګ دی د دنیا لپاره خلک ډېر کوشش کوي خو د آخرت لپاره حقیقت چې کوم زندګي دی هغې لپاره څوک کوشش نه کوي څوک هم چې دی نو تکلیف نه کوي چې یاره موږ چېرته د امام سره کینو د علما کرامو سره کینو د حافظانو سره کینو
او د اسلامي معلومات چې دي دا د زده کړو ځکه چې دا زموږ دپاره فرض دي. خپل کوربه سجاده لیله ورکړئ، اجازت کړه دا پروګرام ستاسو خوښ شي خپل فیډبیک راکړئ چې دا پروګرام جاري وساتو، نور پروګرامونه هم داسې قسمه وکړو. ولوی الله مو سپارم د الله په امان.